بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک نه دعا کوم چې الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي. دغه رنګ الله پاک دې ټول مسائل مصائب دا ختم کړي. تاسو دې وخت کې ګورئ وظایف کې دنیا چینل او زه نن تاسو ته مخاطب یم د یوې نوې ویډیو سره. نن زموږ په دې ویډیو کې وظیفه یوه ده خو فایدې لا درې فایدې لري او دغه رنګه مختصره ده. د هر مانځه نه بعد صرف درې پرې ویل دي، خو یاد ساتئ چې دغه درې پرې ویل د هر فرض مانځه نه بعد دي. نو چې کله موږ د هر فرض مانځه نه بعد دا وظیفه درې پرې کوو نو الله پاک به موږ او تاسو ته بخښنه کوي. دا به یو فایده شي. دویمه فایده به دا شي چې الله پاک به موږ او تاسو ټولو له ښکلي او غټ غټ کورونه راکړي. او دغه رنګې درېیمه فایده به دا شي چې الله پاک به زموږ او ستاسو رزق په دې کې به برکت واچوي. یاد ساتئ که د چا کور نه وي د هغې لپاره یو څوک وظیفه کړي، الله پاک به له ښکلی مزیدار اعلی بهترین کور ورکړي. دغه رنګې د چا کور وي ورکوټه وي او دی دا وظیفه شروع کړي نو الله پاک به د دې وظیفې په برکت باندې دوی له ښکلی مزیدار اعلی کور ورکړي. دغه رنګې وروڼه دي په یو کور کې اوسېږي او دغه رنګې دا کور به تنګ دی نو که دوی هر یو بیل بیل سړی دا وظیفه شروع کړي یا دغه رنګې زنانه دا وظیفه شروع کړي، الله پاک به له ښکلی مزیدار اعلی کور دا ورکړي. یاد ساتئ چې څنګه د الله پاک نه امید ساتئ دغه شان به الله پاک تاسو ته در رسیږي. الله پاک وایي بنده چې ما باندې څنګه امید کوي څنګه چې یقین کوي هغه شان زه ور رسېږم. دغه رنګې چې کوم سړی د هر مانځه نه بعد دا وظیفه درې پرې کوي انشاءالله العزیز الله پاک بوله خپل کور ورکړي. دغه رنګې الله پاک به د خپل جایداد مالک کړي. دغه رنګې دویمه خبره ورڅخه کولی شي چې کوم سړی د هر مانځه نه بعد درې پرې دا وظیفه کوي نو الله پاک به د انسان ته رزق ورکړي او بې انتها رزق به ورله ورکړي. یاد ساتئ چې یو د رزق ورکول دي، بل په رزق کې برکت اچول دي. نو رزق به ورله الله پاک سیوا کړي، مال او دولت به ورله سیوا ورکړي، خو سره د دې به الله پاک په دې کې برکت واچوي. چې کله به یو څیز کې برکت وي نو دغه څیز دا به کمیږي نه، دغه څیز به ختمیږي نه. دغه رنګې درېیمه خبره پکې دا شوله چې کوم سړی را وظیفه کوي د دې سړي ګناهونه که د اسمان د کنارې ته رسېدلي وي دومره ګناهونه د انسان وي نو فرمایي چې الله پاک به د انسان ته ټول ګناهونه دا معاف کړي. نو څومره بهترینه وظیفه شوله، څومره اعلی وظیفه شوله. صرف درې پرې ویلي د هر مانځه نه بعد او دغه رنګې الله پاک به موږ ته درې انعامات راکوي او درې واړه انعامات داسې چې نن سبا د خلکو ضرورت دی. کور هم د خلکو ضرورت دی، دغه رنګې رزق هم د خلکو ضرورت دی او دغه رنګې بخښنه په ټولو کې اغلا ضرورت دی. نو کوشش وکړو چې دا وظیفه په خپله مو کو نورو ملګرو سره هم شیر کړو. کیدای شي ستاسو د یو شعر د وجې د چا فایده وشي، دا به ډېره زیاته غټه خبره وي. وظیفه داسې ده چې کله موږ لمونځ وکړو او د مانځه نه بعد دا وظیفه به درې پرې ووایو: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. چې کله تاسو فرض مونځ وکئ د هغې نه بعد درې پرې دا ووایئ، بیا د هغې نه بعد سنت کوئ. انشاءالله العزیز د الله پاک نه کلکه تمه ساتم، کلک امید ساتم چې الله پاک به زموږ او ستاسو په رزق کې برکت واچوي. او دا حدیث مبارک هم دی وظیفه ښودل زموږ کار دی، اثر اچول پکې د الله پاک کار دی. نو الله پاک دې په دې کې اثر واچوي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.